اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. خپلو ټولو درنو کتونکو او اورېدونکو ته د زړه د کومې نه سلام یم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو او بالخصوص زموږ مسافر وروڼو زموږ پاکستانیان یو چې ته هم پښتانه دي، د خپلو د علاقې او د خپل ملک کوم هم مشکل ګړي او کوم هم مشکل وخت سره په یاد کړو، که هغه زلزله وي، که هغه سونامي وي، که هغه طوفان وي، یو هر هغه وخت سره موږ ملته د تعاون یا د مدد ضرورت پېښ شوی دی. چې څومره خلکو دلته په پاکستان کې نه خلکو هغه تعاون کړی دی، د ملک تعاون یې کړی دی، د حکومت تعاون یې کړی دی، د ځپلو خلکو تعاون یې کړی دی. په همدومره دغه تعاون کې موږ او خلکو هم مو سره بلپور حصه اخیستې چې کوم ته اوورسیز پاکستاني یی، یو کومو خلکو ته چې مسافر یالی شي، یا هغه خلک چې د خپلو بچیو دپاره د حلال رزق ګټنې ته بهر ملکونو ته لوړ دي. دغه خلک په هر مشکل وخت کې موږ سره یې سپورټ کړی دی، ملک سره یې سپورټ کړی دی، حکومت سره یې سپورټ کړی دی، او په هر وخت کې نو د خپلو بچیو د حلال رزق نه بچت کړی دی او د موږ تعاون دپاره موږ ته رسولی دی. نو په داسې صورتحال کې چې کله موږ مسافر وروڼو ته تکلیف دی، په داسې صورتحال کې چې موږ مسافرو باندې ازمیښت دی، موږ مسافرو باندې امتحان دی، نو په داسې وخت کې د موږ خاموش کېدل، یا د حکومت خاموش کېدل، یا د وزیرانو خاموش کېدل، یا د قومي اسمبلي خاموش کېدل، یا د صوبایي اسمبلي خاموش کېدل، یا د سینټ خاموش کېدل، دا موږ دپاره هم د تکلیف خبره ده او خلکو دپاره ډېره د تکلیف خبره ده چې کوم خلک مسافر دي. مسافر بله یو تکلیف نه لري، اول خو ټول نه غټ تکلیف دی دا دی چې دو غریبان د خپلو کورونو نه وریادي، د خپلو بچیو نه وریادي. بیا هلته غټ مشکله د هغو هلته چې کوم محنت وکړي، مو چونکې هغه خلک ډېر نږدې نه لیدلي، د هغو مشکلات مو لیدلي دي، د هغو ژوند مو لیدلی دی، هغه وینو او د خولو د ستړمني وجې نه چې د هغو وینې او خولې نه کومه پیسه راوځي، هغه پیسه یې مو ملته رسي، هغه سره هم د مو ملک ته یوه ترقي میلوي. د دغو خولو یا د وینې نه چې کوم پیسه راوځي، د دغو وینې خولو سره د مو بازارونه اباد دي، مو سکولونه اباد دي، مو په لاکو خندانونه اباد دي. اوس داسې خلک په مشکل کې دي، نه زه مراد سعید تاریان پاتې یم، زه مراد سعید وروره ته چېرته یې؟ زه دغه خلک په مشکل کې دي، زه محمد علي خان ته یم، علي محمد ته یم، څه ته چېرته یې؟ چې دا خلک دوره په مشکل کې دي، زه صد قیصر ته یم، زه شاه محمود قریشي ته یم، زه خپل وزیر اعظم عمران خان ته یم، څه ته چېرته یې؟ دا خلک دوره مشکل کې دي، دا خلک په دوره مشکلات لري چې په هر یو دیرې کې هغوی یو مریض یخه دی، په هر یو دیرې کې دو ته مړه یخه دی. تاسو سفارتخانه چېرته دی؟ تاسو سفارتخانې سره د هغو معلومات شه چې څومره پاکستانیان په کورنټینه کې دي، یا څومره پاکستانیان په هسپتال کې دي، یا څومره پاکستانیان مړ شولو، مو ته خپله پاته لګي. دلته چې کوم کس وفات شي په دوبي کې یا په قطر کې یا په سعودیه کې، سفارتخانه دغه خاندان والا سره رابطه هم نشي کولی چې تاسو کس یا تا بچه یا تا ورور وفات شولو، د هغه مو سره دا ډیټیل دی، هغه په فلاني قبرستان کې ښخ شول، بلکې یو کمپني یا د کمپني منیجر هغه دغه کله والا سره کانټیکټ کوي، ویلې ما سفارتخانې سره دومره هم ټیم نشته دی. په موجوده صورتحال کې چې د پاکستان څومره هم سفارتخانې دي یا سفیران دي، سوای د روپي ګټنې نه علاوه د مسافر د خدمات کوونې یا د مسافر د مسالو حل کوونې یا مسافر سره د منډې کوونې، یا څومره هم په دوبۍ یا ابوظبي یا قطر یا چې چېرته هم مسافر دي، د ما سفارتخانه اوسه پرې ما ونه لیدل چې یو لیبر چې ته دا یلی سره زه سفارتخانې نه مطمئن یم، یا د فلاني شیخ سره مو کیسو، یا د فلاني کمري سره مو کیسو، سفارتخانې دي کې د ما ډېر زیات تعاون کوي. مو همیشه د ورته سفارتخانه مو نمبر نه اوچتې ملیدل ښه ډېره وړیا خبره ده، په دروازې ورنوتل دا ډېره وړیا خبره ده. هغه خلک چې هغه شوپرست لري، هغه خلک چې هغه پیسه لري، هغه خلک چې هغه هلته ښه مضبوط روزګار لري، او ته یې سفارتخانې بیا دروازې هم کولوي، او ورسره سفارتخانې والا بیا ملاقات هم کوي، او چې کوم لیبر دي او د موجوده وخت کې چې د کوم کرونا وجې نه کوم خلک کورنټینه دي، که هغه په دیرو کې وي، که هغه په هسپتالونو کې وي، اوسه پرې موږ سفارتخانې چې ته موږ ته ریپورټ رانهولو چې موږ دومره خلک کورنټینه دي،
او دغه سره مو دوره تعاون وکړو. زه خپل عمران خان ته هم دا یو پیغام لرم کہ عمران خان صاحب ان لوگوں نے آپ کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، ان لوگوں نے آپ کا آواز ہر جگہ اٹھا ہے، ان لوگوں نے آپ کے ساتھ ہر جگہ ہر ممکن تعاون کیا ہے. یہ لوگ اپنے خرچے سے اپنے پیسوں سے ٹکٹ کر کے آپ کے لیے ادھر آئے ہیں، وہ ڈالے ہیں تاکہ آپ جیت جائیں. اب جب آپ کی جیت ان لوگوں کی تعاون سے ممکن ہوئی تو آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ مسافروں کے لیے کچھ پالیسی بنائیں، اس کے لیے کچھ طریقہ کار بنائیں. یہ لوگ وہاں سے چیختے ہیں، وہاں سے روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. کوئی اس کا آواز پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کا آواز اٹھانے والا نہیں. کسی وزیر کا ابھی تک بیان نہیں ہے کہ ہمارے مسافر بھائیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا ہے. تو عمران خان صاحب، اگر کوئی بھی ماں یا باپ یا رشتہ دار اور اس کو اپنے بیٹی کی یا بیٹے کی میت تک نہیں ملتی، اس کے اپنی میت کا دیدار نہیں کر سکتے، اور ادھر وہ ہر روز روتے ہیں اس وجہ کہ کاش اپنے بیٹی کی میت تو دیکھ لیتی. تو یہ کتنی افسوس کی بات ہے. تو عمران خان صاحب، ضروری ہے کہ اس مشکل گھڑی میں ہر پاکستانی نے، ہر انسان نے انسانیت کے خاطر قربانیاں دی. تو اب آپ بھی قربانیاں دیں. ہماری جتنی بھی ایئر لائنس ہیں اس کو بھی قربانی کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. پی آئی اے ہو، شاہین ہو، جتنی بھی ہماری ایئر لائنس ہیں، وہ بجائے اس کہ وہ ٹکٹ 200-300 والا 4,000-5,000 پر کر دے، کیوں نہ وہ بھی قربانی کے لیے آ جائے. وہ بھی پاکستانی ہیں، ان کے لیے آسانی پیدا کرے. جو لیبر ہے وہ ایک سال سے وہ ادھر اپنے دیروں میں پڑے ہیں، وہ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے لیے خوراک کے اس کے ساتھ پیسے نہیں ہیں، خرچے کے پیسے نہیں. وہ 3,000-4,000 روپے ٹکٹ کے لیے کہاں سے لائے؟ اگر وہ آنا بھی چاہے تب بھی وہ نہیں آ سکتے، کیونکہ ان کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں. 3-4 ہزار درہم نہیں ہے اس کے پاس. تو میں اپنی حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ ہر چیز کو اس وقت تک آپ ممکن نہیں کہتے، اس وقت تک آپ اس پر ایکشن ہے جب تک روڈ احتجاج نہ کرے، جب تک لوگ روڈوں پہ نہیں، جب تک لوگ سوشل میڈیا پہ بات نہ اٹھائیں. کیوں؟ ہماری حکومت اس لیے بنائی گئی ہے. تو آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان مسافر بھائیوں کا ساتھ دیں. یہ لوگ جتنے مشکل میں ہیں اس وقت میں، ہر ہمارے فرض بنتا ہے کہ اس کے لیے ہم آواز اٹھائیں. اور دین علاوہ سے مسمر ہم شریار اپریدی صاحب دے، مراد سعید بھائی دے، اسد کیسر بھائی دے، محمد علی داسې څومره هم مسافران دي چې مو په پښتو باندې پوهیږي، دوی ته مو سپیشل دی یو دا درخواست دی چې فیصل آباد ایرپورټ کلاو، اسلام آباد ایرپورټ کلاو، کراچي ایرپورټ کلاو، پېښور ایرپورټ کلاول ضروري نه دي. د خلک چې په کراچي باندې کوزیږي یا فیصل آباد باندې کوزیږي، ښه به نه وه چې موږ خپل پښتانه د پېښور بچخان ایرپورټ باندې کوزېدلی، موږ د ایرپورټ باندې ایرپورټ د کلاو کړلی شي. او دا چې کوم خلک وفات شوي دي، یو پلار ته چې د خپل بچي لاش نه میلویږي، خپل پلار ته د خپل مور ته د بچي مړی نه میلویږي، هغه ته د هغه تصویر نه میلویږي چې ما بچی مړ دی، کوم قبر کې ښخ شو، کومې درې کې ښخ شو. ته ډېر د افسوس خبره پکار دی چې حکومت چې د څومره پونډونه غلی 21 میلیون ډالر دی، که څومره تعاون د بهر مل نه راغلی، هغه خپل ملک کې څومره چاندې ټول شي هغه نه علاوه پکار دی چې دغو مسافرو دپاره چې د کوم مړه شوي دي د دپاره پاکستان حکومت یې سپیشل پیکیج اعلان وکړي، سپیشل شهدا پیکیج اعلان وکړي د دو خاندانونو سره، او باقاعده د دو چې څومره خاندانونه دي، د دو چې کوم رشتهداران دي، هغو ته د باقاعده حکومت پاکستان طرفه د ویزټ ویزې وکړلی شي چې هغه چې ته ښخ شوي دي، د هغه مور، د هغه پلار، د هغه ورونه، د هغه بچي، د هغه کور والا چې هغه لاړ شي، کم از کم دغه بچي د خپل رشتهدار قبر ته خو ودرېږي، دا وخت ورته وکړي زړه خې مطمئن شي چې یاره دا زما بچی دی. کوم یو بچی، کوم یو پلار به نه غواړي چې زه د خپل بچي دیدار مرګ په وخت کې هم ونه کړم. د زموږ وزیرانو بچي چې کوم دي، صرف په همدو خپلو بچیو سره مینه دی. ولې دا خلک
ته خپل بچه مزدوري ته وستې د هغه دا نشي برداشت کولی چې زه خپل بچه 2-3 سال بعد خامخا ونه کړم بیا به هغه څنګه برداشت کوي چې په ټول عمر هغه د خپل بچي مړی هم ونه کړي لاش هم ونه کړي میت هم ونه کړي او دې کې وخت کې د مو حکومت خاموش ایمو وزیران خاموش دو دوپاره مو څه پالیسي نشته دو آواز شیطانی والا چوک نشته په کار چې دوی باندې خامخا خبرې وشي تېنه علاوه کوم خلک غریب دي او هغه رسي هغه لیبر دي په کار هغه ته ټیکټونو کې انتهایی اساني وشي دلته کوم خلک چې کورنټینه کېږي چې د هغه په پاسپورټ باندې د لیبرې ځای په کار د حکومت پاکستان طرف هغه ته خپل اعلانس ملوېدل هغه ته څه پیسې ملل چې کم از کم هغه خپل کال ته ورشي څو ورځې ښه تېرې کړي ایمو ټولو مسافرونو ته دا یو ایمو پیغام دی تاسو دغه مشکل وخت کې که کوم رقم هم قرباني راغله کوم رقم هم آواز اوچتول راغله زه په روژې کې په خپله لاړې ما 2 شپې په اسلام آباد کې تیر کړي دي خو چې کوم دفتر سره رابطه کوي چې د کرونا وجې نه دفتر باندې یو وزیر څه په دفتر کې نشته دی په دفتر کې تاسو نه میل دی هغه کور کې هم ورسره نشي میلېدلی او په دې سره هغه مو ته د کور هم اډرس نه لري هغه سره کور کې هم میلېدل ګرانه دی که نه د تاسو آواز د تاسو مشکلات دا مو ته هم پاته دی او مو باندې هم پار زړه کې چې دې باندې مو भरपूर आवाज اوچت خو انشاءالله مو باور دی که چېرې مو حکومت دې دپاره سنجیدګي نه خري چې کوم رقم تاسو یاوي کوم رقم آواز تاسو هلته اوچتو انشاءالله هر رقم آواز به مو دلته هم اوچتو او که مو ته بیا ضرورت شروع د احتجاج کوونې نو چې څومره هم مسافر دي انشاءالله دو خاندانونو سره دو سره بشانه ویلوړ تاسو یې مو دپاره د مو د علاقې دپاره یې مو د مل دپاره یوه سرمایه یو تاسو وجې نه د مو علاقې ته یې مو خلکو ته یو مستقبل میلویږي خوشحالي میلویږي د تاسو ستړمني نه مو ته یو روزګار میلاو دی تاسو ستړمني نه مو خلکو ژوند ښه شوی دی تاسو ستړمني نه مو خلکو ته حلال رزق میلویږي په کار چې تاسو احساس مو سره د مو حکومت سره هم امید لرم چې مو څومره هم منستران دي یا د مو څومره هم وزیران دي په دغه مشکل وخت کې به مسافرو سره خامخا شانه به شانه ودرېږي ډېره مننه خوشحاله باد بریالي اوسئ